شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. شوق ومحبت سر درود پاک بلے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. زما عزت مندو علماء کرامو او د دې مدرسې منتظمینو عام مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله مهرباني او فضل له او ستاسو د دې مدرسې د محتمم صاحب او د ملګرو د دې مهنت ته دا چې تاسو څومره دوستان ناسي، ستاسو محبت ته چې دلته په دې محل د ناظري د حفظ دارنګي بناتو ته ترتیب دا شروع دی. الله جل جلاله دې دا د دین په خپل دربار کې او چې څنګه مونږه دا وینو دلته نن چې خدای پاک داسې وخراولي چې ان شاء الله العزیز دلته یو عظیم مرکزی او بیا دا مونږ او تاسو خلق په دې زما عزتمندو مسلمان زمون دی ملک شکر الحمدللہ د علماء مهنت دی او کوشش دی چې زمونږ او ستاسو اولاد ته او مونږ ته هم دینی تربیت راکړي او دینی او اسلامی تعلیم اغا زمون د ملک د علماء دا پمونګ او تاسو باندې یو عظیم احسان دی. زمون د ملک یو ګرځي سلور صبح کی پدې کې الحمدلله په هر ځای کې مدرسه مکتب لوی مدارس په مساجدو کې ترتیب داسې کورونه الحمدلله دا یو ترتیب او سیستم تاسو وینئ دا روان دی. حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمت الله علیه زمونږه کراچی کې یو ډېر لوی عالم تیر شوی، مفتی اعظم پاکستان. هغه بهر ملکونو ته تللی او مختلفو ملکونو ته شام ته فلسطین او دې ملکونو ته تللی او مخکې ډېر مخکې نو هغه بیا هغه خپل ټول سفري کتابي شکل کې چې څومره سفر شوی ای کتابي شکل کې ولیکو سفرنامه او هغې له نوم
انبیاء کے دیس میں دانو میں لگی مفتی سے پائیں کی یو خبر علی کرے ویزه د یو عالم سره ملاو شوبا نو ما هغه عالم زمانه تپوسو کو تعارف شو خبرې وشوي ویما ته وی چې ستاسو په ملک کې د مدارسو څه ترتیب دی ویما ورته د خپل زمونږ د ملک د وفاق المدارس چې څه ترتیب دی یا د عام مدارسو څه ترتیب دی ویما ورته دا ټول چې اوله درجه بیا داسي دا چې زموږ څنګه ترتیب خدا هغه وته ټول وي بیا ډېر لوی محدثو بیا په جړاش ویما ته وی چې ګوره موږ په دې په سړاند شوخه ویما ورته یو کتاب وی فلان کې کتاب نامو پڑھاو هدايه اصول فقه کې عقاید کې فلان دا چې څومره زمون کتابونه دي مدرسو کې پڑھاويږي د حدیثو او تفسیر ویو به مې ورلوي او هغه ډېر زیات حیرانې ده ویما ته به وی چې ګوره زما په زړه به دا ارمانو چې آیا په مخدزمه کې به داسې څوکي دی وخت کې چې دی به دا کتابونه پڑھاوي او داسې طریقه به لامی په مخدزمه کې دا ګوره انبیاء کې دیس سے دا پیغام راځي زما عزتمندو مولانا رفیع عثماني صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي وی ډیر تفصیل ما هغه ته ټولې خبرې کولې چې څومره به ما وي هغه به اورېدل او ډېر زیات به ژړل زما عزتمندو دا د علماو برکت دی دا مونږ ته نن تاسو وینئ تاسو په دې مختصر ځای کې او په دې محله کې چې څومره خدمت کېږي دا یې به تاسو ته احساس کېږي دا د علماو برکت دی الحمدلله او علماء بغیر د سلالچ نه بغیر د زما استاد داد او د تحسین نه ټیک ده بغیر د دین چې مون ولا س ایوارډ ورکو سول ورکو بس عیدا خدمت کوي مولانا عبدالحق رحمت الله علیه کوړه خټک والا په خوا زمانه کې د پېښور یونیورسيټي هغه له اعزازي ډیګري ورکړه مولانا عبدالحق رحمت الله علیه کوړه خټک والا شیخ و مشایخنا هغه مختلف خلق مولانا الطبيبي مولانا سے مبارک شه نالي ډیګري درکړه مولانا سے بس هغه وندې شو کنه هغه به ور په دې ډیګري وسکوي اگر هغه ډیګري ګوره یونیورسيټي والا هغه احترام اعزاز ورکاو او مولانا ویر ډیګري سره دیو جن زما عزتمندو مدرسو والا زمونږ استاد ویني الحمدلله دا زمونږ تربیت کوي زمونږ د اولاد تربیت کوي زمونږ د معاشري تربیت کوي قران کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمایلی دي منګه سیم سورې تناسیو د خدای مهرباني د ټیک د تاسو ما زوما نو که باران وری کې بس وری کې موږ تاسو ټیک ده کنه سم مسله خو نشته کنه وی شاته هغه ملګرو نه تاسو کو ها تاسو زما आवाज اورئ کنه خدي نو خبره وکوي دا خو ما شومان دي کنه صحیح ده نو انو لکه دی خو هغه خطاب د غم نه دي تاسو ته خبره کوو کنه جی صحیح ده خو په خطاب مکلف نه دي کنه او ما شومان دي لکه نو مشران تاسو ته عرض کوو سما عزتمندو قران کریم کې الله تعالی جل جلاله بیان کړی تاسو ته دی وخت کې ذهن کې مې خبره ناسا براله نو دا درته او دا فکر د چې درته وایم چونکې د دې مجلس سره تعلق دی موضوع د مجلس سره ان شاء الله بهر نه دی قران کریم کې خدای پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم واهلیکم نار خپل ځانونه بچ کړئ او خپل اهل بچ کړئ اهل اولاد ته بیوی بچي کور وای
کور ټول فیملی دا د یو کور د مشر اهل الله فرمایي دا ټول بچ کوي نارن د اور د جهنم د اور بچ وقودها الناس والحجاره د هغه اور نه بچ کوي چې د کم اور خشاک کاڼي او کافران وي او په هغه اور باندې داسې سخت فرشتي مقرر دي چې د هغې د الله تعالی ذره برابر نافرماني نه کوي او چې د خدای د طرف نه ورته څه حکم کېږي هم حق د الله حکم پوره ما ته به توجه کوئ ښه جي خدای مو خوشحاله یو ځل یې درته دا آیت بیان الله تعالی فرمایي دا د قرآن کریم آیت دی ما درته ولوستو پښتو کې درته د هغې ترجمه کوم الله تعالی فرمایي ای ایمان والو موږ او تاسو ایمان والا یو که نه تاسو بچیا تاسو نه خو تپوس نه تاسو خو بېشکه یې خو دا شاته ملګري داسې نه ده چې نه یې توبه خدای توبه خو تپوس خو کوي که نه ٹھیک ده نو الله فرمایي ای ایمان والو نو دا مونږ او تاسو چې څومره ناست یو مونږ ته بیان دی ٹھیک ده او زما دا خبرې به دې سره نه وي علماو سره به نه وي ٹھیک ده یو ډېر لوی بزرګ و نو هغه به یو خبره فرمایله هغه به وی چې د علماو مجلس کې کښېنې نو د خولې خیال به ډېر ساتي ٹھیک ده اصل کې علماو مجلس کې مونږ کښېنو مونږ ډېرې کاوا کې ویو زمونږ دا خیال چې دا مولوي صاحب نه پوهېږي ته به خبره ورسېدي نه دا مولوي صاحب ډېر ښه پوهېږي خو د مولوي صاحب سترګو کې حیا د تا ته نه شي ویلی کله کله موږ په دې جومات کې دننه داسې اوټ خبرې شروع کړو د جومات هغه امام مولوي صاحب غلی زمونږ دا خیال چې یا دا مولوي صاحب پوهېږي نه یا زما د اواز نه اوري یا زما نه څه مجبوره دی نه مشره تا دې خدای خوشحاله کړي دی مولوي صاحب ته د کائناتو سردار فرمایلی دي چې رب العالمین وایي ماله د سپینګیري نه حیا راځي نه مولوي صاحب وایي ماله یا بابا ستا نه حیا راځي تا ته زه څه کسه نشم ویلی د جومات کې شور کې تا دې خدای خوشحاله کړي تا له د خدای نه حیا نه درځي نو دې وجې نه زما عزتمندو علما حضرات اللہ جل جلالہ فرمائی اے ایمان والو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو نو دی سر خبر نکو عام ممتاز تا خبر اللہ علماء و مجلس کی با دا خلی خیال دیر ساتھی ٹھیک دا او دا سے نیکان صلحہ ناس دی او گناہگاری دا خلی آگی مخ کی با دا زڑا خیال ساتھی ٹھیک دا کلا کلا دا سڑی دا خلی نا ناسی سوخی دی نو اسی چې د نفس مسلمان دل آزاری کې دا علماء کرام تشریف برماری دا یو عظیم جرم دی جناب رسول الله مبارک یو ځل ابوبکر صدیق تو فرمایل رضی الله عنه یا ابوبکر سو وجدا چې نن جبرئیل امین ما ته وې چې ستا دا یار مې سل کرتا خپل ک پتن دی ابوبکر صدیق خاموش بیا رسول الله فرمایل وی ما د جبرئیل امین نه تاسو کو وی جبرئیل امین ما ته وی چې د نن د ورځې یو خوار غریب سړی ته په اوچت نظر کړ سبحان الله زما علماء خلوی شان دي علماء خلوی شان ٹھیک ده او نبی اسلام فرمایي علماء په مخدزمه کستوري د انبیاء کرام وارثان دي د الله د توحید گواهان دي په مقدس مکه او د الله د دین نمائندگان دي د علماء تعالی لوی شان ورکړي دي د علماء مجلس کې چې موږ ناست یو محفل کې لږ به د خولې خیال ساتو نیکان صلحا او بزرګان الله سي زړه کې به داسې بدګماني وغیره نه راوړي ٹھیک ده نو دا خبره دي سر نه کوم تاسو ته دي الحمدلله په دې هر څه پوهیږي او علم هر عمل هر لحاظ سره معلومان دي زما عزتمند اللہ تعالیٰ فرمائے اے ایمان والو قو انفسکم پل زانونا بچ گئی او خپل اهل بچ گئی دا جہنم دو او بیا دا جہنم ور څنګه دے هغه ور دے چې دا غي خشاک
ګټې دي کاڼي او انسانان یعنی کافران او په دغه جهنم داسې سختې فرشتې مقررې دي چې یو ذره ګورې د خدای د حکم نافرماني نه کوي چې الله ورته څه حکم کوي د دې څه مطلب اے ایمان والو خپل ځان د جهنم د اوره بچ کړئ او خپل اولاد خپل بیبیانې خپل لوریانې خپل زامن دا د جهنم د اور نه بچ کړئ څه مطلب عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي ځان خو چې د جهنم د اور نه بچ کړئ نو د دې مطلب خدا دی چې یعنی د الله نافرمانی مه کوه نیک کارونه کوه ظاهره به خدای به د جهنم نه بچ کړي دا ځان بچ کول اولاد به د جهنم نه څنګه بچ کړي نه عبدالله ابن عباس فرمایي علموهم هغې له تعلیم ورکړه دویم وادبوهم ادب ورکړه نو اولاد ته تعلیم ورکړه او اولاد ته ادب ورکړه دا دوه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ جناب رسول الله مبارک عظیم صحابی دی او رسول الله مبارک ورته دعا کړی دا او دعا یې ورته په داسې شپه کې کړې ده د تهجد په ټیم یې ورته کړې ده عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وړوکی کم عمره ماشوم او نبی علیہ السلام کره شپه وه نو نبی علیہ السلام له تهجد له اوبه بیبي تیارې کړې ابن عباس رضی الله عنه دا یو ډلې کېښوې ورته رسول الله فرمایل وی دا چا هغه بیبي ورته وویل وی دا عبدالله رسول الله دغه وخت دعا کړه اللهم علمه الكتاب وفقهه في الدين اے خدایا عبدالله ته د قرآن علم ورکړه اے خدایا دین کې ورته پوهه ورکړه نو د قرآن کریم هغه مفسر دی د قرآن کریم چې د نبی علیه السلام نه علاوه چې د قرآن کریم څومره تفسیر کوونکي دي نو د هغې ټولو اصل رجعه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او مکه معظمه کې د تفسیر لویه حلقه وه اعلم الناس بالتفسیر اهل مکه لانهم اصحاب عبد الله ابن عباس په مقدس مکه په تفسیر باندې پوهه خلک هغه مکی والا دي لکه دا د عبدالله ابن عباس شاګردان زما عزتمندو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه د دې آیت تفسیر کړ دا تاسو بخپل اولاد د اور نه څنګه بچ کوئ د جهنم نه ابن عباس فرمایي دی له تعلیم ورکړه دی ته ادب ورکړه دوه خبرې الله تعالی مونږ او تاسو ته فرمایي چې شاته کوم مشران ناست خدای پاک مونږ ته وایي او تاسو ته وایي اے ایمان والو تاسو خپل اولاد د اوره بچ کړئ څنګه علم ورته وښایئ او ادب ورته علم ورته د څه وښایئ بس دا چې کوم ماحول نن دی دا او دا ادب دا یو ټکی یاد ساتئ په دنیا کې هر نصاب چې دی ویلی کېږي هر نظام تعلیم کې قانون دا دی چې ته به یو شاګرد ته یو تعلیم یو نصاب پړاو کې وبه وته خو د هغه نصاب موافق به ولا یعنی عملی تربیت بیا بیل ورکړي لکه ډاکټر دی انجینیر دی یا زموږ د سکول دا نظام تعلیم دی دی بیا مختلف ټریننګز کوي او استادان چې څوک څه دغه کوي هغې کې بیا مختلف ټریننګز کوي که څوک ماسټر وکړي هغې کې ورته باقاعده جابي یونیورسټۍ کې یا دغه کم تعلیم یافته ملګري هغې پوهېږي په دې اسلامي دیني نظام تعلیم هغه لیول دی چې ګوره یاد ساتئ په دې کې چې موږ کم نصاب چاته وویو
نو ګورې دې کې بیا دا نشته دی چې اوس ورشه ټریننګ ولا ورکړه نه دا پکې نشته دې کې هغه ټریننګ په خپله پروت دی د دې وجې نه زموږ مدرسو نه چې فارغ شي نو بیا ډایرک وایي دا امام صاحب دی تاسو به کتلي دا مولوي صاحب دی زیات نه زیات دغه ده چې که دا نوجواني نو دی به لږ تقریر نشي کولی یعنې نوجوان دی لږ یریږي به یا پیسې هغه رعب لا راځي دا بیا هم انشاءالله نه راځي زیات نه زیات د تجربې تر حده وایي خو یعنې دا ته چې څه ووایي د دې دپاره موږ دله بل ټریننګ نه ورکوو دغې حاجت نشته دا د قرآن او د سنت د نظام تعلیم خصوصیت دی او دا الحمدلله د ټول ملک نه د ټولې دنیا د اسلامي مدارسو خصوصیت دی چې اسلامي مدارس کم نظام تعلیم ورکوي نو هغه نظام تعلیم خصوصیت دا دی چې بیا عملی توګه منې د دې په طالب اثر د دې وجې نه مونږ او تاسو پلین کوچ کې ناست یو یا د خیال هم کړی یا کوسټر کې ناست یو یا جاز او دغه کې هم سفر شوی خوا کې را سره څوک کینې نه مونږ ډایرکټ وپېژنو وایي قاري صاحب د کوم ځای که هغه اردو وایي اردو کې به دې تپوس کې ټیک ده نو دا قاري صاحب مولوي صاحب د کوم ځای داسې مونږ وایو که نه ډایرکټ وپېژنو او که دې طرف ته د پاکستان وزیر اعظم ناست دي او په شکل تا نه یې لیدلی نو دا وزیر اعظمي په ده باندې پریکټیکلی دا نقش په ده ښکاري یو ډاکټر دی ټیک ده یا مثال په طور یونیورسټۍ والا دی معذرت سره د چا توهین مقصد زه مثال بیانوم ټیک ده دا یو تقابلي جایزه خبره کوم توهین یا تنقید یا تنقیص زموږ مقصد دا نه دی حاشا وکړه ټیک ده حاشا وکړه زموږ د علماو اکابرو موږ ته دا نصیحت دی چې مونږ د ادنا درجې د انسان د خپو د خاورو لایق هم نه خدا د تعلیم او د نظام حواله سره خبره کوم نو یو مولا د مدرسې یو طالب د مدرسې یو فاضل عالم د اتکاله د دغه علم داسې عملی تربیت ورګي چې هغه د په چهره او د په لباس کوي د هیڅ ځای محتاج دی ته نه دی چې ته مولوي صاحب دی وایو شناختي کارډ وښیه تا سره څه ثبوت دی مولوي صاحب ته دی مولوي صاحب دا چېرته موږ تپوس د چا نه کوو دا مو کړ دی تاسو ته هم شاته ملګري دا موږ نه کوو ولې زما عزتمندو د دغې تعلیم اثر دا دی چې دا اثر د ده په چهره ښکاري دا اثر د ده په لباس ښکاري دا اثر د ده په کردار ښکاري او دا د ده په اخلاقو کې هم ښکاري او که تاسو چېرته داسې څوک وینئ که نه دا یاد ساتئ یاره چې نه پلان کې مولوي صاحب دی هغه خو داسې نه دی لکه دا تا چې وي مولوي صاحب ته خفه نه شي یا به مولوي صاحب دی دارالعلوم دیوبند دا بېلدګر مولوي صاحب د خدای درجاتو کې دا ما د هغه نه اورېدلي هغه ویل دیوبند کې چې غلا وکړه نو شیخ الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین احمد المدنی رحمه الله تعالی هغه ته چاوي ویجی طالب زمان اغلا کړی د پیدار پټ حضرت مدنی فرمایل ویلا طالب نه دی ویجی طالب مولانا مدنی فرمایل وګوره طالب نو و غل خو شکل د طالب جوړ کو طالب بنو اجه معلوماتو شو ما غسوا زمان عزت مندو مدارسو کې چې کوم نصاب او نظام تعلیم ورکړل کیږي هغه سره اخلاق ادب دارازي په دې سره زما عزتمندو زمونږ او تاسو ماشومان چې الله زمونږ په ذمہ کې ډیوټي لګولې ده خپل اولاد او بچی د جهنم د اور بچ کوي یعنی صالح کوي صالح کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانه نه پس د صحابه کرامو زمانه کې وخت د صحابه کرامو عادت دا معاذ بن جبل رضی الله عنه نه نقلی ویمونگا با اکثر صحابه زمونگ داسی چې هغه بخپل کورونه وقف کړ کورونه هندوستان کې یو عالم وو او صفات شوی دی هغه په دې موضوع اردو کې کتاب لیکلی اویا اتیا صحابه یاد کړی دي چې هغه اویا اتیا صحابه داسي چې هغه بخپل کورونه خوشي کړیو او د محلي او د چم گاون خلک با هلته راتلل او هغې کې به هغې نه سبقونه
نن زمون زمانه کې الحمدلله داسې علما زمون ملګری ما لیدلي دي، عام علما مو لیدلي دي چې هغوی په خپل کور کې الحمدلله ماشومانو ته سبق ورکوي. مولوي صاحب هم دا کوي، دا هم زنده مثال. الحمدلله دا د نبی علیه الصلاة والسلام د هغه صحابو سنت ژوندي کول. او زما عزتمندو دې سره زمونږ او ستاسو اولاد ته او بچو ته ادب او اخلاق دینی تعلیم او تربیت ښودلی کېږي. نو ستاسو خدمت کې ما یو لوی صحابي وینا تاسو ته نقل کړله. زما وروڼو دا یو درخواست درته کوم پر ورولې، ټیک ده؟ مونږ او تاسو یو وروڼه یو مسلمانان، ټیک ده؟ او منځ کې به ټکه پکه راځي، دا خو راځي دنیا ده، دا به راځي. اصل خبره دا ده چې مونږ به تاسو ته انشاء الله العزیز د خیر خبره کوو. الله فضل و کرم سره تاسو ته به مونږ هېڅکله د الله فضل سره د بې خیرۍ خبره نه کړي، نه به وکړو، او انشاء الله نه مو دا ایمان دی. خپل اولاد خپل بچو نه غافله نه شي، خپلو بچو نه غافله نه شي. مونږ د خپل اولاد نه غافله یو. زمونږ بچي د هغې مونږ څه قسمه دیني تربیت لیکا پړه طبقه هغې دوه قسمه خلک دي زمونږ، یو انپړی نه پوهېږي، نو هغې خو بلکل په دې خود بودي نه چې زما دا زوی به سبا لوی شي څه به کوي، دی به سبا څه کوي، بس خو د ځان سره منډایۍ ته لګي یا ټیلرۍ له لګي، نو بس هغه ماشوم یا چې لوی شي نو هغه جسته په مصیبت اخته شي. زمونږ لږ پړه طبقه چې ده هغې د بچو تربیت کې کوتاهي کوي، پوهېږي هغې وایي چې سکول ته یې لېږم نو بس هغه خو ټیک ده، فلانکي یونیورسټۍ ته یې لېږم بس صحیح شوله که نه جي نه، دې تربیت او اخلاق نه، دا خو ته خیانت کوي، دا خو تا د ده دپاره یو سمت کې دی تا جوړ کړه، ټیک ده، دی به سباله یو عهده منې شي، د دنیا په یو عهده به شي، اخلاقي تربیت بیا نه شي. هغه به ده کې چې راولې د هغې دپاره به یو عالم، یو قاري، یو حافظ، یو استاذ، جومات دې ته به یې رالېږي، مدرسه، تربیت به یې هلته اخلاقي تربیت. مولانا شبلی نعمانی تاسو به یې خامخا نوم اورېدلی، زمونږ د هندوستان په علماو کې د فکر په حواله هغه وروستو خبرې دي، هغې کې مونږ بحث نه کوو. مولانا شبلی سفرنامه ده اردو کې او د هندوستان نه چاپ شوې ده، دلته نشته. زمونږ ملک د علم په حواله یعنی په سرکاري توګه په ملکي سطحه د علماو نه هټ کړه، علما نه یادو، علما خو یو پرایویټ سیګنل چلی، دا نه یادو، یعنی په ملکی سطحه، په حکومتي سطحه، په ریاستی سطحه د علم او د تحقیق په میدان کې زمونږ ملک په عالمی دنیا کې پامپړو کې سره، په عالمی دنیا کې دا په امپړو کې حسابېږي، ځکه چې د دې نه داسې څه تحقیق شته، نه داسې څه خدمت شته. نن نه څو کاله مخکې لبنان زنګ مقابله کې ګوره آسې ملک نه دی، زنګ ملک د هغې نه ډېر مخکې، هغې ابن عساکر یو لوی عالم تېر شوی دا علما پوهېږي، هغه تاریخ لیکلی دی، نو هغه تاریخ عام طور باندې 50 جلد او بیا 80 جلد شو. نو د لبنان ګورمنټ په سطحه هغې پې د 1200 تنو کمیټي ولګوله، 12 تنه کمیټي جوړه کړه د ماهرینو علماو، او د هغه ماهرینو د 12 تنو د یو یو له مستقل تنخواه او چې څومره مراعات دي د هغه ټول کور له ورکول، او هغه تاریخ چې دی په 120 جلده کې په هغې تحقیق وکړو، ای په یو نوي شکل کې چاپ کړو،
او اوس نن سبا ملاویږي 2-3 लाख روپے باندې د پاکستان کې مشته پاکستانو وس چاپ کړ دې او زموږ د پرایویټ مکتبو چاپ کړ دې یعنی دا حکومت دې خبرو کې کار نه ساتي ٹھیک ده نو مطلب دا زموږ ملک په دې لیول ډېر شاته دی ډېر وروسته دی نو مولانا شبلی رحمت الله علیه عرض ما تاسو ته دا کوو دا به توجه سره اورئ هغه مولانا شبلی صاحب د دې نوي نظام تعلیم پڑھا لکھا پڑھا دا هغې هلته یې ویلی څه وخت دی یعنې داسې زموږ په روایتي مدرسه کې چې موږ څه ته مدرسه وایو هغې کې نه دی پاتې شوی ټیک ده سکول او یونیورسټي او ندوه کې استاذ پاتې شوی دی علیګړ کالج او داسې مولانا شبلی صاحب لیکلي دي وی زه په سفر روان وم نو چې په سفر روان وم نو پخوا دریابي جهازونه د دریابي جهاز کې تلم نو ما سره مې په سټ باندې خوا کې یو کس ناست و او هغه څه کتاب کړ د مولانا شبلی ما د هغه سوانحو کې دا کتلي چې هغه د دې کتابونو کتلو دومره شوقي و چې هغه ته به خلکو کتاب کاکي وړاوی او نوي نوي څیزونه به یې را پیدا کول او ډېر ناشنا لیکوال هم ډېر ښه نو وی ما ده ته کتل وی د کتاب ځان له کتو بس وی په دې کې ناڅاپه جهاز کې دریابي جهازو څه خطره پیښه شوه خطرے کا سائرن بجنا شروع ہوا ایسے الفاظ راوړلي د خطرې هغه ګنټي شروع شوله موږ ډېر ویریدلو بس او دریابي جهاز دی چې معمولي خوا دې خوا بس لاړ نو بس موږ ټول پاسېدو کلمه شهادت هم ویو یا الله پاکه خیر چغې شروع مولانا شبلی لیکلی دی وی ما وکتل هغه کس ناست یو مقصد منګه چغې وو او هغه بس په خپل کتاب کې مصروف دی اما کې ته ګوري او بس پڑھائی کوي ور مال غصم ډیر رااله چې دا من پسې ولا ته پسې وینا سره ډیر وخت تیر شو ګنټې تقریب په بس اعلان شو چې را خطرې سایرن بند شو او اعلان شو د جهاز د عملي د طرف نه چې خطر ختم شوله او چې کوم د جهاز ته حالات او هوا یا چپی هغه نه خدای مونږ بچ کړو محفوظ شو موږ ټول یو بل مبارکیان شروع کړل او خوشحالي شوله جهاز والا چې څومره مسافرو یو بل مبارک شه خوشاله شو مولانا لیکلی وی ما تاسو ددنه اسه په یو ځای مولانا سکیو خو ما ته وی چې اردو خو نه راځي انګریزي کې خبره وکړه شبلی صاحب له انګریزي ورته نو ما ته نه په انګریزي کې تاسو کو چې څوک یې ځاسو ما ته چې زه خو د انګریزي ما او زه هندوستان ته راغلی وم او واپس راغلی ما ورته چې په دې حالاتو پوه شو وی راته وی چې ډېر ښه پوه شو دا جهاز چې داسې کېده نو دا خو نو ما ورته وی چې ته خو خوځېدې نه نو دې ټکي ته ګوره مولانا لیکلی دي او دا خبره ډېره په درد سره ویلې ده وی ما ته هغه انګریز ناسې کتلو وی تعارف را سره کو زه وپېژندم شبلی صاحب مشهور سړی وی ما ته وی چې یاره ته د هغه افکارو کې خبره نه کوم زه واقعه بیانوم نو مولانا شبلی وی ما ته انګریز ووی وی ما ته وی چې یاره داسې جلې چې کله دا جهاز په دغه کېدو شو اخوا دې خوا کېده او حالات خراب شو نو وی خو دوه خبرې وي یا به دا جهاز غرق شي او قصه به خلاصه شو او یا بچ شو نو ما په دې کېناستو پاتېدو ځان له سره ټایم خراب و اوس کېنه او پاس او خدای دې خیر کې خو هغې انګریزان دي نه وي شبلی صاحب د دې واقعې نه پس لیکلي وایي ای زما مسلمانان وروڼو یو انګریز دا زمونږ او ستاسو وخت قیمتي دی که د انګریز قیمتي دی ستاسو هم تپوس کوو ها چې سړی یو ځلې سبحان الله ووایي خدای پاک له څه ورکوي تاسو ته او چې انګریز یې ووایي نو هغه له پې خدای څه ورکوي نه که نه ایمان یې خو نشته نو وخت زمونږ قیمتي دی نه مولانا لیکلي دی مسلمانانو یو انګریز خپل بې قیمته وخت
انا خرابوي او تاله هغه سيزونه جیب له راورسول چې ستا قیمتي وخت خراب نوې نسل خو په تباونو تبا بس هر زوی پلار ته وای نوې موبایل لاغه مال هغه والا او چې د پلارانو ته وي تاسو به خپه کېږئ نه یاره داسې مه کوئ ویجې هلکانې سړی به څه وو نه کنه دا خو ته سستي کې ته خو هم هلک تېر شوی نو تا ته خپله هلکواني نه ده یاده نو چې هلک نو ته به ورته لارې کولاوې دې وجې نه زما عزتمندو مونږ او ستاسو دا فرض دی چې مونږ او تاسو د خپلو بچو او د خپل اولاد تربیت کوو د ورکوټوالي نه واله او تر هغې وخته پورې چې زمونږ بچې بالغ شي او د سکول شي د مدرسې شي هغه چې واده ورله وکړو چې د خپل بچي نه مونږ د شفقت د ادب او کله کله د سپېړې هغه لاس اخوا کوو نه او د هغې لپاره الحمدلله دا مدارس دي د خدای مهرباني ده او چې رښتیا درته ووایم پته نه لګي مونږ بدقسمته قوم یو بې پیسو دي سړیا په کالج کې مونږ څو فیس ورکوو پرایویټ کالج کې او په پبلک سکول کې او چې بیا چېرته ماشوم ټوشن له لیږو نو د یو سبجیکټ او د یو مضمون سنټر کې 5 او 10 8000 روپۍ یو پیریډ دی او د نیمې ګنټې نه ورسره سیوا وخت نه او دلته به قاري صاحب په 3 بجې شروع کړي د ماسخوتنه پورې مازغه خراب شي نو موږ به وله 100 روپۍ نو چې 100 روپۍ علي وایي قاري صاحب 100 روپو ته ورسېد نو دا خوله ډېره په دې 8000 تنګي که په دې 100 تنګي 8000 موږ چېرته ونه وي 8000 روپۍ دي وایي دومره نه دي لږې دي وایي دي ډېر ښه دي دا سړی چې دی وایي دی ښه دی د وخت هم لګول دی او حافظ هم دی ډېر نیک سړی دی وایي دی کم پیس اوس دغه حافظ نه دلته په مدرسه کې د حافظ پلاري خو موږ دا نه وایو زما د دې خبرې دا مطلب نه دی چې زه ستاسو نه څه شکوه ګیله کوم ٹھیک ده او یا راته دي چېرته ویلي دي ګورئ ښه لکه موږ خدا زما پهله ځل دی چې رالم خو دا زما عزتمندو دا زموږ غفلت دی مولانا تانوی رحمت الله علیه څنګه دیوبند کابر وکړو هغه به یو مسله لیکلې یو کتاب هغه د مضامینو مجموعه ده هغې کې یو ډېر عجیبه قیمتي خبره لیکلې اصلاح انقلاب امت مولانا حضرت تانوی رحمت الله علیه لیکلي دي وایي مونږه قرآن نه ویل دا خبره به ستاسو ذهن کې هم پرته زما هم دغې وخته پورې وه چې د کله وخته پورې مې حضرت دا خبره نه وه کتلې مولانا تانوی رحمت الله علیه لیکلي دي وی کله کله زمونږ د خلکو عمر ډېر شي لکه څلوېښت او شپېته اویا کاله نو مونږ قرآن نه ویو دغه عمر کې خو بیا پاتې یو سړی راتلي یو کال وي ته ورته ویلي بابا قاعده وایه سپاره وایه یاره وایي زما ژبه بچیا کار اوس نه کوي زمونږ په دې ټکو ژبه نه وي نو حضرت تانوی رحمت الله علیه عجیب خبره کړده ښه مولانا تانوی رحمت الله علیه لیکلي دي وایي اردو او فارسی یاده کړله دا پښتو پکې درته زه ویم د هغې نه ده ویلې وایي اردو او فارسی او زه به ووایم چې پښتو دا د الف با تاسانه جوړ دي که نه دي تاسو ته دي که نه او عربي د څه نه جوړه ها دا شاته ملګري به وایي خو دا علما پکې نه ده عام دغه هم د الف با نه جوړه ده که نه عربي بل څه شی دی خو هم دغه شی دی الف با تاسا جیم ها دا عربي نه هم جوړه ده د دې نه اردو هم جوړه ده د دې نه پښتو هم جوړه ده نو د دې نه خو چې ته اردو کې خبرې کې نو داسې خو دې ونه وي پښتو کې چې سهار کښېنې د ماسخوتنه پورې د دماغو ډزې نو دا دې ونه وي چې یاره زه ستړی کېږم یا په دې ټکي د ما ژبه نه وي دا خو دې ونه وي خو چې د کم الف با تاسانه د خدای کتاب جوړ دی نو ته هغې له چل جوړی حضرت تانوي صاحب لیکلي دي وایي خبره د دې نه ده چې ژبه نه وړي نه دا توجه نشته ته نن شروع یعنې په دې حاضر مجلس کې یو ورور دې داسې ووایي چې ما 6 کاله ډېر محنت وکړو خو یاره بس جي زما ناظره ذهن کې نه ناست داسې څوک نشته
خو ما یو د درې ورځې راشو نو چې قاري صاحب ته ناست یو نو دماغ هم بهر وي بیا یاره ما دماغو کې نه کښېني ستا به څه کښېني ته توجه وکړه چې کښېني که نه کښېني دې وجې نه زما عزتمندو زما عرض ستاسو خدمت کې دا و خپلو بچو ته قرآن خپلو بچو ته د هغې تربیت بس دا ستاسو خدمت کې په ورورولۍ درخواست او بیا تاسو ښه مشران یې او پوهه خلک یې الحمدلله د معاشرې نه خبر یې سوشل میډیا نن سبا اوپن میډیا ده په دې زموږ د نوي نسل اخلاق تباه شو پخوا به سړی چې داسې د یو مشر خوا کې کېناست نو د مشر خوا کې به یې داسې څه خبره نه شو کولی یو معزز د علاقې به حاجي صاحب به امیر صاحب به یو عالم به د یو قام قبیلې مشر به د چا پلار به د چا نیکه به سپین روبی به نو د هغه مخکې به دا کشران دا داسې ډېر په ادب ناست وو زمونږ کلي کې یو بابا و خدای دې اوس وبخي هغه وی موږ چې هلکان وو موږ به اولمبل نو موږ به د مشرانو د شرمه حجرې بیټک ته نه شو راتلی چې ویښته به ملامده وو موږ به شرمېدلو اوس خو زوی راشي پلار ته وایي یاره دا جامت لاله وکړه حیا دې شي څخه او زما عزتمندو دلته یو درخواست بل هم کوم دا اوس ما ته ګورې سوشل میډیا نه شو بندولی ښه دا غلطه خبره نه مو ته سوشل میډیا بندولی شو نه مو ته نیټ بندولی شو نه مو ته ماحول دا زما ستا طاقت کې نشته مو ته خپل بچی کنټرول کولی شو خپل بچی له مونږ کور کې تربیت ورکولی شو د کور تر حده ته بادشاه ته د خپلو حدودو حد تر حده بادشاهي دې کې تا ته هر قسمه حق حاصل دی ته خپل بچی له ښه تربیت ورکړه خپل بچی ته له لعب آلات دا څیزونه بالکل مه پرېږده دا اخلاق خرابوي د ماشومانو په دې وخت کې بیا تاسو ما ته بیا معذرت سره درخواست کوم یعنې تاسو ته دا پته ده چې په دې کې څه په دې خو تاسو ښه پوهېږئ نو چې د یو لسو کالو ماشوم سره دا موبایل د 12 د 14 داسې ورپسې ورځه دې وجې نه دې تېر ځل کې مې یو سروې کتله اکسپریس اخبار کې راغلی وی نن سبا چې څومره دا هلته تخطیط پلان دا کیسز کېږي دې کې 100% لاس هغه د موبایل د دې د لاسه زمونږ تباهي وشوله زما عزتمندو چې مونږ د خپلو بچو پرورش کوو تربیت یې کوو ټیک ده او د دې مجلس او د دې اجتماع څه فایده نشته نوره ښه د دې مقصد او غرض دی یو ټکی دی چې مونږ راشو او د دې ملګرو خدمت وینو چې ماشاءالله دې دلته څومره خدمت کوي او یعنې مونږ ته په دې مجلس کې څه دعوت او پیغام راکړی شو یاره زه آینده په دې سوچ وکړم زما عزتمندو زما اول ځان ته دا دعوت دی بیا تاسو وروڼو ته هم دا دعوت دی چې مونږ او تاسو د خپلو بچو تربیت د خپلو بچو پرورش خپلو بچو ته د قرآن تعلیم خپلو بچو ته د حدیثو تعلیم د دین ادب ورکو مونږ سره مدارس دي الحمدلله سهار نه ماسپښین نه پس مدارس دي ستاسو په دې علاقه کې یو دوه نه بلا شي د مازدیګر هغې ته دراسات وایي د ماسخوتنه پورې که دا نه وي جوماتونه د الله په فضل هېڅ چېرته نه دي تللي زمونږ د جوماتونو امامان الحمدلله هر عالم د قرآن درس کوي او که مونږ او تاسو ورته وایو قبله څنګه داسې ده قبلې ته مخ کوئ تاسو که تاسو خپل امام ته ووایئ چې مولوي صاحب یاره مونږ ته د قرآن درس شروع کړه نو مولوي صاحب درته داسې وایي چې ګنټه پسو تاسو ته دا خو که هغه جزو وي خو په دې پاکستان کې به ځای نه کړي یا خو بد حل به وي مولوي صاحب دا ووایي ټیک ده نو دا وخت خو د خدای نه مولیان د خدای ژوندي لري سړیا خو یو ټکی یاد ساتئ ګورئ دا مولیان چې خدای داسې خاموشه کړي دي که نه دا زمونږ ډېر غټ امتحان دی او په روز قیامت زمونږ جواب ختم شي چې ستا نه خدای تپوس کې تا بچي ته قرآن نه ویلی ځان له دې نه ویلی کور وړو ته دې نه ویلی بیوي بچې دا ولې نو ته به ورته څه وایې چې یاره قاري صاحب خو یا پروردګاره قاري صاحب 10,000 روپۍ میاشت ورته زما خو دیاړي ما ته غتا نه یم دا عذر زمونږ شته
ډېر قاریان صاحبان هغه تانې هم نه غواړي او که غواړي نو ما درته درته په زورونو 50 روپۍ نو دې وجې نه زما عزتمندو چې موږ د خپل اولاد نه د خدای د رضا دپاره نه غافله کېږو الحمدلله که نور هېڅ نه وي لوکل زموږ د مساجدو ائمه حضرات الحمدلله هر جومات کې ښکلی عالم موجود دی ٹھیک ده هر جومات کې ښکلی عالم الحمدلله موجود دی او داسې عالم به زموږ په یو جومات کې انشاءالله نه وي چې هغه د یو باقاعده مدرسې نه وي فارغه داسې الحمدلله نه وي ٹھیک ده د مدارسو نه فارغ دي علما دي الحمدلله هغې منې مونږ خپل اولاد او بچي راولو په خپله هم کینو ښه یو ټکی یاد ساته منځ کې ټیم ډېرېږي بیا دا درته وایم په خپله هم اولاد ته تربیت ورکوئ خو دا به زده کې دا تربیت به زده کې موږ د بچو په تربیت نه پوهېږو ټیک ده زموږ بچې نقصانو کې موږ د لرګي ونیسو ناوړوکې څه په دې پوه نه شي دی به څه ووایي دا پلار یې بیا 3 ګنټې پس ویره دماغو مې کار ونه کړو نو تا دې خدای پوه کړي دا نشه کمه کړه ماشوم پوه کړه ته یې بچیا دا غلطي دې کړې ده دا به نه کې دا دې کړې ده دا به نه کې خپل بچي په ښه لهجه کې پوه کړه اکبر الهباري تاسو معلوم دی راته دا اردو زبان یو ډېر ښه شاعر تېر شوی دی مزاحیه شاعر نه دی دا غلط به شو ډېر د حکمت نه ډک شاعر دی ډېر د حکمت نه ډک خو بعضې سړی ډېرې هوښیارې خبرې په خنده پیشانۍ کې کوي نو زموږ دا خیال چې دا دی ګپ لګوي هغه ګپ نه لګوي ډېر ناشنا سړی دی نو د هغه یو واقعه درته وایم خدای مخې مې راغله نو بس دا هم زمانه واورېد اوس مېلمه یم نو څه به کوو صحیح ده که صحیح ده او که نه یاره نو اکبر الهباري هغه ماشوم زوی نو پخوا به مونږ په دې سکولونو کې وي غالبا 10 که 12 کې مونږ به وي اکبر کا خط بیٹے کے نام اوس خو راته پته کې پخواني نصاب کې دا اوس تبدیلي راغلی ده نو بل دغه دی دا هغه نصاب چینج شوی دی اوس هغه نصاب نه دی اوس بل شانې ترتیب ډېر وخت شو نو اکبر الهباري تللی نو ماشوم زوی د ځان سره د شپږو پنځو کالو واړی لکه داسې نو هغه ماشوم چکر یې لګاو ګرځېده نو میلې ته تلل خو د هندوستان دی نو په دې میلو کې د لبو هر څیزونه میلاوېږي نو د خپل بچي له د لبو یو څیز راواغست کیلو نشانه نو هغه ویې زه خو دا نه الم نو اکبر الهباري ورته ویل لکه ته څنګه خوښه ده نو ماشوم ورته وی هغه زوی وی ما له داسې کیلونه واله چې اس نه نو دا اس چې په چلان شي باندې چوکونو کې ورکړي تاسو به خیال کړئ او له پاسه پې سړی ناست وي او توره ورسره وي نو دا به ماشوم چېرته به یې لیدل وه نو اکبر الهباري ورته زه دا اسانه ده ګرځېده نو بس هغه پیدا نه شوله ته بچیا اوس میله مې ټوله وکتله نشته بل دا وړوکي جړلی و بس کور ته به جړا راغی ته ولې کله یو شی ورکړي کله بل هغه وایي نه بل څه نه اخلي بس کور ته رالل دا ماشوم لوی شو او سکول او ساو نو کالج ته اکبر الهباري په دې چونکې د هغه زمانې د نظام تعلیم نه خبر و ډېر هوښیار سړی و ټیک ده نو ما تاسو ته ویلي چې د هر څیز نه به ځان خبروئ دومره به ژوند نه کوئ دا لیک کاپړه طبقه یادوم ښځې ساده خلک نه یادوم لیک کاپړه طبقه به لږ په خپلو معلوماتو یو اعتماد نه کوئ یو به په خپل فهم باندې اعتماد مه کوئ یو به خپل عقل او سوچ حرف اخیر نه ګڼئ یو به خپله خبره خامخا حقه نه ګڼئ دا زما د ورورولۍ درخواست دی دې دپاره به د ماهر علماو نه د پوهې علماو نه زموږ دې ملک کې شته الحمدلله د محله علاقه کې شته دنیا هغې نه به تپوس کوئ نو اکبر الهباري د هغې ماحول نه خبرو او د هغې تقاضو نه خبرو چې زما زوی کالج کې دی نو دی به ورله خامخا راته چکر به ورله لګو خط به ورته لیکو خطونه هم میلاویږي اوسه نو یو ځلې د زوی خواله روان دی اتفاقا
داسې میله لګېدلې ده چې دی لاړ هغه چې 100 کاله به شي 100 به شي هغه زوی چې ورته دغه یاده کړې وه هغه یې پیدا کړله هغه هسې راوچت کو هغه هقسې دغه غوندې وه کیلونه وه او په هغې باندې له پاسه سړی و لاس کې توره وه او ته لګېده په څو ده بس هغې واخېستله ځان سره ونیوله او روان شو خوشحاله شو دغه دی چې کالج ته ورسېد بس زوی سره میلاو شو الیک سلیک وشو پلاره راغلی خیر دریافت دا به د خپل بچي له ملاقات لته دې له نه ته دا نکته یاده کړې چې زوی مې یادېږي دا دې له چې زما بچی په دې ماحول کې دی زه نګراني کوم زما په خبره پوه شوئ که نه لوکل کالج دا څه په امریکا کې نه و لوکل دی نگرانی به کوله زما بچی د ماحول کې څنګه دی دیو جن به د خپل اولاد د ماحول نه ځان خبره زما بچی دکان ماحول کې دی سکول ماحول کې دی کالج ماحول جماعت ماحول کې دی دینه هم ځان خبره زموږ استاد فرض نو شي اکبر الابادي چې نه ته پورا ساتو شو بچی له درد ترخنا د غره وستله ناغه داسې وکتل وی بل رسري نو اکبر صاحب وتوي وای دا خو بچیا تا په خوا ویلو ته وکي وی کاته باندې یادو خو ما ته یاد دي تما میلې ته ویلې وی ټول کیسه وته کړه زوی داسې واغسته ناډر حیانا کو داسې په خندا شو نو ته وای زما پلار زه په دې سکو زما په خبره پوه شئ اکبر الابادي ما ته ډېر حکیم و هغه په ټوخو کې سړي ته د حکمت خبرې کولې دا د حکمت خبرې ته اوس ګوره ورته وایي بچیه زما مقصد دا نه دی چې تا له دا راوړم په دې چې ما پیسې ورکړې دا مې هم بد وکړو دا ما ته پته ده بچیه دا ستا نه پکارېږي خو بچیه په دې سره زه تا ته یو تربیت درکوم تا ته یو پیغام درکوم چې ستا په ژوند داسې ورځې تېرېدي چې ستا ذهن د دیو تما ته په دې جوړل دی او کور ته نت دی او ښه مسله دې جوړه کړې وه ستا ذهن دا چې دا کینوله دا اسو چې په سړی ناست دي دا څه حقیقت لري وی بچیا د عمر دې سټیج لرالی چې دا تا ته ټوکې ښکاري وی زما زویه دقسې د دې دنیا نه د سفر دی خبر ته چې لاړ شي بیا به راته دا ټوله دنیا کیرکوټ او کیلونه ښکاري وی ما تا ته دا پیغام داسې د حکمت خبره یې وفرمایله ٹھیک ده زما عزتمندو دا مې تاسو ته دې پسې وي چې زمونږ بچي دا به مستقبل کې مونږ ته دعاګانې کوي ښه نو چې زما زوی حافظي زما زوی عالمي زما زوی سکول کې ماسټري څه مسله خو نشته ډاکټر صاحب هر شی چې ما ته به دعا کوي قرآن به راته وایي ډېر نیکان صلحا شته ډاکټراني ډېر مونږ داسې پیژنو کالج کې پروفیسراني مونږ ډېر ملګري پیژنو هغه ګورې د اسلامیاتو نه د بل سبجیکټ سره دغه خو هغې ما الحمدلله علماء سره ناست دی د وخت نه تربیت داسې شوي قسم په خدای چې عقل به دې ورته حیران شي مولانا عبدالحق رحمت الله علیه کوړه خټک والا هغه د نوشهره کې چې دا کوم د آرمي دا ځای دی نو په دې کې به یو کس و آرمي کې افسر و هغه به چې تنخواه واخیستله مولانا صاحب له یوړله نیمې به یې مولانا صاحب له ورکړلې مولانا عبدالحق رحمت الله علیه ورته وفرمایل ډېر دا ته څه کې هغه به وایي حضرت زما تنخواه ده نو نیمه د دنیا کور لکم نیمه د آخرت کور باندې هم کور د داسې خلک هم شته زما عزتمندو چې موږ د خپل اولاد تربیت خپله کوو الحمدلله الله دې ماته او تاسو عمل توفیق راکړي او دا مدرسې والا دي الله دې د توفیق نصیب کړي او دا زموږ دپاره یو عظیم تربیتګاه او یو عظیم مرکز دی الله دې ستاسو په خپل دربار کې قبول کړي او دا ستاسو ناس ته خدای قبول کړي په ټیم مې د ډېر اغستې د هغې نه معذرت غواړم واخر دعوانا ان الحمد لله